هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شهر كتب الله عليكم صيامه وسننت لكم قيامه. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. انتہائی محترم مسلمانان ورونو، د رمضان مبارک دغه میاشت ډیر بابرکته میاشت ده. دغه میاشت ډیر لوی شان لري، ډیر لوی مرتبه او عزت الله رب ذوالجلال ورکړی دی. دغه میاشت په باره کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي: شهر الله، دا د الله میاشت ده. میاشت ټولې د الله میاشتې دي، لیکن دغه میاشتې نسبت الله رب ذوالجلال تر دې په تعظیم دلالت کوي، د دې په عظمت او په شرف او په مرتبه باندې دلالت کوي. او دغه میاشت په باره کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي: الله فرمایي: الصوم لی، د روزه زما د پاره د وانا اجزي به زبر دې بدل بدل تو خپل ورکو. تاسو کتلی وی هر سړی د خپل شان مطابق د خپل شان موافق انعام ورکوي، بدل ورکوي. کله کله یو چا واسطه د یو ناظم سره راشي، نو ناظم د خپل شان مطابق انعام ورکوي، بدل ورکوي. یو وزیر او MNA سره راشي، داغه بدل او داغه د شان موافق. که داغې نه مخکې ځې گورنر سره، داغې نه مخکې ځې صدر او وزیر اعظم سره، د هر چا بدل داغه د شان موافق وي، هغه د خپل شان مطابق بدل ورکوي، انعام ورکوي، عوض ورکوي. الله رب ذوالجلال دا د کائناتو رب دی، د کائناتو خالق دی. هغه الله رب ذوالجلال چې په خپل بنده ته انعام ورکوي، به انسان اندازه لګولی شي چې دغه انعام به څنګه وي، دغه بدل به څنګه وي. نو دغه روزې په باره کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي، الله فرمایي: دا میاشت زما، دا روزه زما د پاره ده، د دې بدل به زه د روزهدار ته په خپله باندې ورکوم. دا دغسې میاشت محترمو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي: لو یعلم العباد ما رمضان لتمنت امتی ان تکون سنة کلها. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي دا د روزې میاشتې عزت څه دی، د دې مرتبه څه ده. که چېرته دا بندګان د روزې د میاشتې دغه قدر وپېژني، دا مرتبه وپېژني، د رمضان مبارک کې الله د بندګانو سره څه معامله کوي، د الله رحمتونه، د الله د طرف نه انوارات، د الله د طرف نه خیرونه او برکتونه دا په څومره مقدار کې راځي. که بنده ته د دې پته ولګېږي زما امتي به تمنا کوي کاش دا پوره کال هم دغسې د رمضان میاشت روزه وي. مجدد الفسانی رحمه الله فرمایي: وای د رمضان مبارک کې د الله رب ذوالجلال د رحمتونه، د برکتونه، د انوارات دغسې راورېږي لکه د باران چې راورېږي، لکه سمندر. 11 میاشتو کې په مختلفو موقعو باندې د الله رحمتونه راځي، کله په یو موقع باندې، کله په بل موقع ډېر رحمتونه راځي، ډېر انوارات راورېږي، ډېر برکات په مختلفو موقعو راځي. لیکن مجدد الفسانی رحمه الله فرمایي: دا د 11 میاشتو انوارات، دا د 11 میاشتو کې چې کوم رحمتونه راځي، دغه رحمتونه، دغه برکات کې یو طرف ته کې دا د رمضان مبارک کې دومره ډېر راځي، دا د دې سره موازنه وشي، د دې سره تقابل وشي. مجدد فرمایي: وی دا د 11 میاشتو دغه رحمتونه، انوارات، دا د روزې په مقدار په مقابله کې دغسې دي لکه یو طرف ته چې سمندر وي، بل طرف ته قطره وي. دا د رمضان مبارک کې دومره ډېر رحمتونه راځي چې هغه د 11 میاشت رحمتونه او انوارات د روزې په مقابله کې د روزې دا سمندر او د عام هغه معمولي د اوبو قطره، دومره رحمتونه د الله د طرف نه راځي، انسان اوس خپل اندازه کولی شي. مجدد الفسانی دغه کشف خاوند دی. الله رب ذوالجلال دیو ته ورخی چې سره ورېږي، دیو ته کله کله د حالت ورښکاره کې ورکشف وي. مجدد د خپل کشف د وجې نه وایي دومره انوارات د الله، خو شرط ورته دا وي باران که ډېر هم راځي، خو که دا لوښی ورته په استر پروت وي نو ده کې به اوبه سره راشي. کله که دا لوښی ورته انسان صحیح کې برابرې کې بیا به دې کې اوبه راجمع شي.
رحمتونه خو ډېر راورېږي انوارات ډېر راځي لیکن تا ورته لوښی برابر کړی نه دی هغه دی الټه ایښی نو یوه قطره اوبه حاصل ورکړي دې وجې نه محترمو به دا روژه کې به دا رمضان مبارک کې د زړه لوښی برابرول پکار انسان الله ته توجه وکړي الله رب ذوالجلال د طرف نه هره ورځ اعلان کړي او بنده 11 میاشتو کې رالرې ډېر لرې شوی وي د ګناه په ذریعې د ځان لرې کړی و راځه په دا 12مه میاشت کې رانږدې شه او بنده 11 میاشتو کې ګناهونو کې اخته شوی وي اوس راځه په دا 12مه میاشت کې الله ته نږدې شه د الله رحمتونه دا لکه د سمندر جوش وهي دا لکه د سمندر چپې وهي دا معمولی بانه د مندر مغفرت د غواړي خو کاشکې بنده ورته رانږدې هم شي او دغه وجه نه محترمو دا دغسې میاشت نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي من تقرب فيه بخصلة من الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه دې میاشت کې چې یو بنده یو نفل عبادت وکړي الله رب ذوالجلال په فرض باندې خبري په عام میاشتو کې چې لږ فرض کړي الله په دغه رمضان مبارک په میاشت کې دومره توجه کوي دومره مهرباني کوي چې هغه یو نفل درله الله په دې میاشت کې په فرض خبري او وی فرمایل ومن ادى فريضه كان كمن ادى 70 فريضه فيما سواه دې میاشت کې یو سړی یو فرض وکړي هغه دغسې الله قبلې لکه په عامو میاشتو کې چې او یا فرض کړي دې میاشت کې د یو فرض بدل الله په او یا فرض باندې ورکړي او نبی علیه الصلاة والسلام فرمایل وشهر الصبر وشهر الصبر دا د صبر میاشت ده کې انسان صبر وکړي په تکلیف باندې په لوږه باندې په تند باندې په مشکل حالات په دې سيزونو باندې انسان به صبر کوي والصبر ثوابه الجنه چا چې صبر وکړي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي دا دې بدل جنت دی الله په بدل کې جنت ورکړي دی بدل لیکن موږ څه وکړو موږ دغه میاشت نه بې صبرۍ نه شروع د بازارونو ته چې اوسې که نه دا کوڅو کې د بازارونو کې جنګ جګړې بدرت جوړې ولې هلته ټوپک راواغستو یو ویشتو بل کنځل وکړه بل یو بل له خوله ماته ولې بس وایي د روژې دماغ دي نو دا د روژې دماغ نه دی دا د پاګلانو د قمقلو د لیونو دماغ دي مونږ تاسو ته حکم دا دی دا د صبر میاشت په لوږه هم صبر وکړه په تند هم صبر وکړه تا ته چې څه نه موافق حالات راځي په هغې باندې هم صبر وکړه ستا سره خپل یو مسلمان ورور دی د هغه سره ستا مخامختیا راځي ته صبر وکړه تر هغه سره هغه درته یوه کنځله وکړه ته ورته لس وکړه د مسلمان خدا شان په انصاف به احد او قاتله فلیقل انی صائم تا ته که یو څوک کنځل وکړي ته ورته کنځل مه کوه ته ورته وایې زما روژه ده زه څنګه کنځل وکړم تا سره یو سړی جګړه کوي تا ګریوان ته لاس در واچوه ته لاس مه ور اچوه ورته وایې مونږ ته خپل پیغمبر تعلیم نه دی فلیقل انی صائم ورته ووایې زما روژه ده زه تا سره جګړه نه کوم ته راته کنځل کوې نو که زه هم درته کنځل شروع کړم زما او تا کې فرق څه پاتې شو هغه در سره جګړه کوي هغه در سره لانجه کوي اوس تا هم ورته شروع کړه نو په تا هغه کې مې څه فرق پاتې شو نبی علیه السلام فرمایي ورته وایي ولیقل انی صائم ورته ووایې زما روژه ده زه دا کزو کارونه نه کوم و دې وجه دغه میاشت محترمو نبی علیہ السلام پر اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنت وغلقت ابواب الجنت دې میاشت کې د جنت دروازې کلاو شي او د جهنم دروازې نبی علیہ السلام فرمایي دا بندي شي ودی دروازې د جنت کلاو دي معمولی بانه داخليدو ته غواړي اوس یو بدوخ سره د عمر بدوخت لري چې هغه د دروازې طرف ته نه راځي نو څنګه ور داخل شي د جهنم دروازې بندي شوي دي اوس یو سړی د بندېدو باوجود یو خپل ځان په زور جهنم ته وراسي ځان ته اسباب برابري په دې میاشت کې دی وجه نبی علیہ الصلوۃ والسلام څو احادیث په مختلفو مواقعو په روزه کې نبی علیہ السلام خیری کړی دي یو حدیث کې نبی علیہ السلام فرمایل رغم انف رجل ذلیل دي شي هغه سړی تباہ دي شي برباد دي شي دا پوز دي په خاورو کې کړه شي کنایه ده دینه یعنی ذلیل دي شي رسوا دي شي الله پیغمبر رسول وی فرمایل دخل علیه رمضان هغه سړی چې د رمضان مبارک میاشت په داخله شوله ثم انسلخ ولم یغفر له بیا هغه روژه ورنه تېره شوله دې خپل ځان ته مغفرت اسباب برابر نه کړل خپل ځان یې په الله ونه بخو د الله پیغمبر مستجاب الدعواتو دا د هغه خیرې وي
ذلیل دي شي رسوا دي شي دغه سره دومره بهترین میاش به الله رب الجلال راوست دې بدبخت غمزه یکړه او یو بل مقربین سره حکم وکړو راځي منبر ته راځم شي صحابه راځم شو په دا منبر باندې چې نبی له سلام خطو په یو پړوي باندې قدم کې خو امين په دوی مې ویل امين په درې مې ویل صحابه ورته د الله رسول الله صلی الله علیه وسلم نه شو نن تاسو واجب هم ته کې کار وکړو ول جبريل راغله او درې زله خیره زه په دا اوله پړوي ختم دا خیره وکړي فلم مرتقيت ثاني دا دوی مې ته جوړ وختمه جبريل ویل باودا هلاك دي شي برباد دي شي د الله د رحمت نه لری شي هغه سره من ادرک رمضان چاشد رمضان مبارک میاش بیا منتلا فلم یغفر له ځان ته د اسباب د مغفرت برابر نکړل الله ته توجه نکړل الله تعالی نږدې نشو دا په د ګناه په د روزه کې په معصیت کې ډوبو دا په د روزه کې په نافرمانی کې ډوبو دا په د روزه کې په بغاوت کې دغه څه ډوبو چې الله طرف ته سرم را پورته نکو د الله د هغه توجهات او د هغه رحمتونو د هغه انواراتو کې د دې بدبخت سترګې ډندې وې د سر سترګې پورته نکړي د الله پیغمبر خیر لري دي چې الله د رحمت نه راسي تباہ دي شي برباد دي شي جبريل خپل نه راځي د الله په حکم راځي مجد الله په حکم راغله او به خیره او نبی له سلام په امین وایو نو سوچ وکړه دې په قبولیت کې بس شي دې وجنه محترم د الله میاشتا دغه میاش قدر کول له په مونږ تاسو باندې لازم دي د دې به قدرې چې څوک کوي دا د الله میاشت د الله سزا سخت ده ناقۃ الله قرآن کې راځي د الله اوخه د سروي ټول د الله دي لیکن دغه نسبت الله رب الجلال ته خلق عادت ته ور باندې راغلي د عام اوخه دغه قانون جداو هغه قوم ناقدری وکړه الله رب الجلال پاوی باندې عذاب راوستو فدمدم علیهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها الله رب الجلال دغه سي عذاب راولېږي هغه ټول په عذاب سره تباہ کړل برباد کړل ولا يخاف عقباها الله د انجام پروا مدلغه میاش د الله دغه میاش ناقدری د نور میاش بدل میاش جدا میاش دي کې حساب کتاب جدا دی دا د عام میاشتو نه بدل لږی کې مې وسلې ناقدری کوي د الله عذاب بیا د قوم ته متوجه کیږي او په عذاب کې د قوم مبتلا یو مجوسی دی د رمضان مبارک میاشت خپل یو بچی د خوراک سکاک کوي دی دا بچی وو منه کو بچی د خپل مسلمانانو د عزت میاشت د احترام میاشت په مونږ کې مسلمانان نه یو روجي نه نیسو لیکن کم از کم د روجي د عزت خیال ساتل به موږ ضروري دي چې مسلمانانو مخې ته موږ خوراک کوو بچی منه کوی د بدرسه وفات شو د بجوسی یو چا خوب کې ولوتل کاکا الله در سره سم معامله وکړي هغه ورته وی الله وبخلم پسې وبخلی ولا د رمضان مبارک د میاشتې قدر مې کړو عزت مې کړو د هغه عزت او د قدر د وجنه د زمکدن بوخ کې الله را ته کلمه را نصیب کړل مسلمان کړل ما ته ویل تاسو ما د میاشتې قدر کړل تاسو ما د میاشتې قدر کړل د هغه میاشتې د عزت د وجنه زتا جهنم ته لبوزم هغه وخت کې کلمه را نصیب کړل او د رمضان د میاشتې د عزت د وجنه الله ز مسلمان کړم جنت ته وځم محترم دغه میاشت قدر زدي قدر بسنه کې موزان د ګناه نه وساتو دي مونږ د حرام نه وساتو مونږ د غیبت نه وساتو مونږ د چغلۍ نه وساتو مونږ د دروغ نه وساتو مونږ د ظلم نه وساتو اول ورسوم د افسوس خبره و د هندستان اندوانو الشیخ خردونوش د خوراک سکا کیزونه راوېستله اعلان وکړ مسلمانانو ته د روزې د وجه ارزان ملوي لیکن زمون د پیښور د پاکستان مسلمان سيزونه راوېستل چاړې تیرکل د سلوسیزه د روزې د وجه په 200 باندې خرڅ دا څومره د افسوس خبره و چې غیر مسلم په هغه روزه کې د غزل نه نم شو لیکن د دې مسلمان په سل باندې دغه مردار مهر د جباریت لګېدلې ده د غزل نرم نشو په دې وخت کې نورم ساو شو نو دی وجه محترم برغمیش کې علماء فرمایي دې میاش کې د تلاوت ډیر زیات کثرت کول پکې څه کارونه دغه سری په دې میاش کې راغی اهتمام پکار دی ډیر زیات اول نمبر د قران سره شغل تلاوت د دې میاش او د رمضان په خپلو کې ډیر نږدې تعلق دی د قران په دې میاش کې نازل شوی
شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن دی میاشت چې عزت ملاو شوی دی قرآن د نزول له وجې نه ورته ملاو شوی نسبت او تعلق یې د قرآن سره راغلی الله عزت ورکړی او دا خو د قرآن عظمت دی د فضیلت دی د کوم سیز تعلق چې ورته راغلی دی هغه سیز الله قدرمن کړی عزت یې ورکړی کومه میاشت کې داخل شوی دی هغه میاشت د رمضان میاشت ویل کېږي فضیلت والا میاشت ده د 11 میاشتو د پاسه میاشت ده په کومه شپه کې نازل شوی دی لیلة القدر خیر من الف شهر د زرو شپو نه میاشتو نه غوره شپه ده په کوم کلي او ښار کې نازل شوی دی رب قسم خوري لا اقسم بهذا البلد په دا ښار مې د قسمي په کومې فرشتې په ذریعه باندې چې راغلی دی هغه فرشتې صفات الله بیان کړي دي هغه فرشتې دا صفات په کوم پیغمبر نازل شوی دی هغه پیغمبر امام الانبیاء دی د ټولو انبیاء سردار دی نو چې کوم سینې او خولې ورسره تعلق راغی د کوم انسان سره ورسره تعلق راغی د دې انسان مرتبه به الله په نسبت لري او په دې میاشت کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام په ډېر شغل د قرآن سره عام میاشتو کې به څومره تعلق د قرآن سره او تلاوت د قرآن مشغولتیا په دې رمضان مبارک کې به زیات شو او حدیث د بخاری شریف دی په دا روزه کې به جبرئیل راتلو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره د قرآن دور وکړو په اخرنی کال رمضان چې په دې کې 2 ځل دور وکړو نبی علیہ السلام سره په دې میاشت کې پر تراویح کې قرآن مجید لوستل اوریدل دا سنت ګرځول شوی دي ځکه د دې خپل تعلق دی زمونږ کابل زمونږ اسلام په دومره قرآن وایي دومره زمونږ بعضې خانقاهونه دغسې دي هغوی به معمولاتو له چوټۍ ورلوتل بیا ور اختر نه وروسته بس قرآن سره تعلق پیدا کوي په دې کې قرآن سره شغل مضبوط دا قرآن ونیسئ تلاوت یې وکړه نظام نږدې کړه ځکه په دې قرآن سره چې ته الله ته څومره نږدې کېدی شي په بل یو څیز سره نشي نږدې کېدی امام احمد بن حنبل رحمه الله چې کله الله په خوب کې ولیدو امام احمد ورنه تپوس کې الله په کوم څیز تا ته نږدېکت زیات ملاوي بنده تا ته په کوم څیز باندې زیات نږدې کېږي ورته ویل بتلاوت القرآن امام احمد ما ته بنده قرآن په تلاوت سره زیات را نږدې کېږي امام احمد په تپوس کې بفهم او بلا فهم الله دا سړی که پوهېږي قرآن لولي او که نه پوهېږي په دا دواړو ویل او بفهم او بلا فهم امام احمد دا سړی که په قرآن پوهېږي او که نه پوهېږي د دې په ترجمه مطلب پوهېږي او که نه پوهېږي خو قرآن لولي دې سره ما ته د بنده را نږدې کېږي څومره نږدېکت چې دا قرآن سره دی حاصلولی شي بل په هېڅ څیز نشي حاصلولی علما فرمایي راز پکې دا دی دا قرآن دا د الله کلام دی دا د الله کتاب دی مولانا منظور احمد نعماني صاحب لوی عالم تېر شوی دی هغه وایي ډېر کله ته ما کتلي چې زما یو کتاب څوک لولي زما تصنیف وایي ما زه لږ پوهېږي به که نه پوهېږي زما کتاب یې راغستی دی دې سره تعلق یې پیدا کړی زما په زړه کې د هغه سړي دپاره یو ځانګړی جدا محبت راځي یو تعلق ورسره جوړېږي د دې وجې نه په دا قرآن دا خو د الله کتاب دی څوک چې دا رالي الله ته نږدې کړي نصیب کړي امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله باره کې راځي 61 مرتبه به په روزه کې د قرآن ختمونه کول روزانه یو د ورځې روزانه یو د علم کې لوی مجتهد و هغوی به د قرآن مجید د یو آیات نه دنیا مسایل راویستل هغه به پرېښودل په دې وخت کې به صرف د قرآن تلاوت کړو د ورځې یو د شپې یو په تراویح کې 61 مرتبه د قرآن ختم همدغه امام شافعي رحمه الله باره کې راځي دا په ځایلمان چې لیکلی دی شیخ الحدیث پر کتب الاقطاب شیخ زکریا نور الله عمره لوی عالم دی د ده معمول دا و دی وایي د شپې به ما یوه سپاره یې څه د پاسه ورول په دا تراویح کې ویل دا هره سپاره چې به ما بېګا ته ورول دا به د ورځې کم از کم 30 پیرې ما اړوله د ځان سره یو ځان روزانه سره پاسه یو قرآن شو شیخ العین محمود حسن رحمه الله د روم دیوبند صدر المدرسین لوی عالم تېر شوی دی اخري وخت کې بیخي کمزوری و قرآن به دلته م واوروه حافظ صاحب به بیا بوتلو ویل ما ته نفلو کې اوروه چې ډېر به دغه شو ویل تره تره قرآن وایه زه به ورته وږېږدم هغه خو مشر عالم و د ټولو استاد و نو څه خو یې ورته ویلی نه شو حضرت تاسو ځان ته وګورئ په څه حالت یې انتهایي کمزوری دا قاري صاحب یې پوه کړو ویل بېګاله به ورته ته ووایې چې زه لږ بیمار یم حضرت نن خوب کوم ویل په دې طریقې سره به هغه ته خوب موقع میلاو شي یا ته ورته حافظ صاحب وویله ویله زه ډېر ستړی یم بیمار یم زه به وده شم ورته وده شه دی وده شو شیخ العین خپله پاڅېدو دغه حافظ صاحب چاپې کوي هغه چې وکتو حضرت تاسو بیا چې وکتو قرآن یې خپله راواغېستو قرآن یې وایو هغه حافظ صاحب پسې راپاڅېدو خو پوه شو چې ما خو وایي چې د دې تکلیف نه بچ شي اوس خو ډبل تکلیف ورموشغل
پس را پاسې حضرت سے بس ما وسره کوو د دې لپاره چې تاسو آرام وکړئ اوس کو تاسو په ډګل تکلیف کې اخته شئ بس زه درته قرآن اورم زه ټیک یم محترمو زموږ نه کابلو دغومره زیات او دا روژه او قرآن د یو بل سره دغومره مناسبت لري نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي الصيام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامة دا قرآن دا هم سفارش کوي دا روژه هم سفارش کوي د خپل د قیامت په ورځ د بنده لپاره فیقول الصيام دا روژه به وایي ای ربي ای زما ربه منعته الطعام والشهوات دا بنده ما د خوراک او د شهواتو نه منع کړی و یا رب فشفعني فی زما سفارش قبول کړه د بارک ويقول القرآن بو یا رب منعته النوم بالليل الله ما د شپې د خوب نه منع کړو فشفعني فی زما سفارش قبول کړه نبی رسول الله فرمایي د دوه سفارش پر وخت وکړي محترمو روزي کې اول نمبر کار د قرآن تلاوت مونږ ټول کار د قرآن نه لري پاتې سترګې ژبه کم از کم په روزي کې وسله وخورو زیات د قرآن ته مسترګې وخامو یقین وکړه مونږ ټول یو ولس میاشتې د قرآن نه لري شي په دې یو میاشت کې ځان نږدې کړو ورته که نه دا خو زمونږ تاسو ته الله رالیږلی مونږ تاسو د هغې نه لرې تختو روان یو د کراچۍ کې یو لوی عالم تېره شوی مفتي صاحب ولی خان صاحب نوم ولله بله ورځ د درس قرآن یو وړوکی کلیپ یې چا شیر کړی ما اورېدو نو دی وایي زه خوب ګورم چې زه وفات شوی یم اوس وفات د الله دې مرقد منور کړي وایي زه خوب ګورم چې وفات شوی یم وایي په دا قبر کې مې دفن کړي وایي زه ګورم یو ډېر ښایسته شکل و صورت کې یو کس راشي وایي ګورم لږ ساعت پس د هغه نه بل ښایسته شکل کې بل راشي وایي دا دواړه ما ته تسلي راکوي ما ته وایي ګبراوېږه مه دا د قبر د سوال جواب فرشتې چې راشي وایي ما ته یې نه راپرېږدي هغوی ته وایي که د سره خبره کوي مونږ سره یې وکړي وایي زما له طرف نه سوال جواب هم دې وورکړي وایي بیا ما ته وایي چې ته ګبراوېږه مه ستا په باره کې فیصله شوې ده اوس ورته د جنت کړکۍ کلاو شي په دا خبرې وایي زه ورته د تاسو یو څه وایي اولنی ما ته وایي زه د سهار لمونځ یم تا زما ډېره پابندي کړې وو یقینا هغه پابندي کوو هغه فرمایل ویل سهار جمعه چې زه په خپله پړاو نه کوم دا ټولې جمعې که بیا پړاو کوم خو زما ورځ خراب وي سور مې نه برابرېږي او دا دویم راته وایي چې زه قرآن یم ډېر محنت دی په ما کړی د به ټول کال هم قرآن حدیث او فقه سره دین سره سیک پړاوهلو سره به لیکن په دا چوټیانو کې به مې طالبانو ته دوره کول تفسیر به کو دا کم کال چې کرونا وایرس د الله ګډاولو په دې کال چې طالبان مدرسو کې نه پرېښول د دوه درې طالبان مخې ته کېنول ټول قرآن یې ورته پړاو کړو په دا کم کال چې بیمار و د سات تکلیف ورته ته پیپونه لګېدلي دي لیکن دې وخت یې قرآن پړاو کړی دی قرآن نه دی پرېښی قرآن وفا غواړي وفا ورسره وکړئ قبر کې به در سره وفا کوي حشر کې به در سره وفا کوي قبر کې به یوازې نه پرېږدي حشر کې به یوازې نه پرېږدي یقین وکړه دومره وفا به کوي دومره وفا به کوي چې الله به دې وخت جنت ته به دې بوځي انشاءالله نو بهرحال محترمو د رمضان مبارک میاشت ده دې کې تلاوت دریم نمبر ذکر اذکار ډېر زیات چې الله سړی په ژبه باندې روح الله او دریم نمبر نوافل څلورم نمبر معمولی صدقه څومره چې د انسان د وسه کېږي پر خپل محله کې سړی وګوري ما ته به شپږ اته قسمه خوراکونه پراته دي لیکن زما په محله کې خو دغسې څوک نشته چې هغوی ته به خوراک نه میلاو شي یو خوا مونږ د یو شهرت دپاره کوو افطار پارټیانې دا نه دا میاشت نبي علیه صلات وسلام فرمایي د یو بل سره د غمخوارۍ میاشت ده ته ګوره ستا په محله کې څوک دغسې عاجزان خو نشته دی د هغوی باندې صدقه ورسره وکړه هغوی سره غمخواري وکړه د هغوی دسترخوان هم ګرم کړه او د ګناه نه ځان ډېر وساتو محترمو دویم دا تراویح دي نو د دې ورځې روژه د شپې قیام تراویح باندې تاسو ته هر کال موږ تفصیلي بحثونه کړي نو صرف دومره یو خبره کوم تراویح سنت موقت دي قصدن چې سړی پرېږدي د په دې سره ګناهګارېږي فقهاو دومره پورې لیکلي دي که د یو کلي والا اجتماعي طور باندې یو علاقې والا دا پرېږدي نو په حکومت باندې لازم دی چې د خلکو سره جهاد وکړي جنګ ورسره وکړي اسلامي حکومت باندې دلته یو ملحد دی هر کال منیر شاکر قسمه اشکالات خوري تراویح باره کې تیر کال اشکال چې راغی بیا خو ورته مونږ په د میډیا جواب ورکړلو اگر تراویح یاره بس تراویح خو نفل لمونځ دی او بس که ودې کو ثواب او که ودې نه کوي څه ګناه پکې نشته نو دا یاد وساتئ دا غلطه خبره او دا هغه ملحد دغه اشکال څه وایي تاسو وایئ
چیرا سنت څه ته ویل کیږي سنت ما واظب علیه النبي صلی الله علیه وسلم سنت هغه چې نبی رسول الله په همیشواله کړی نو تاسو خپل وایي چې حدیث کې راځي نبی رسول الله درش په وکړه دوی نه دی کړی نو دې دا غلط فهمي پیدا کړي نبی رسول الله درش په تراویح با جماعت کړی وي په څلورم شپه باندې چې خلکو د اهتمام او دلچسپي وکړل روانه وته بیسار لصحابو تو فرمایل ورما ته بتوا لیکن زه ویل د مسنه الله پرز نه کیو به تاسو ته مشکل نشي اخو د امت د سہولت خیال ساتلو پر نو چې پرز شو به چې بیمار هم کولې بیا نبی له صلوات و سلام بغیر د جماعت نه پخپل کړي دي سنن الکبرى د بیهقی ابن عباس څخه صریح روایت موجود ده بغیر د جماعت نه نبی رسول الله به شرکت کړي دو درې قسمه روایت نورم گواهی چې نبی له صلوات و سلام ځان له کړي دي کله د شپې نیمه شي تر رسولي کله د پښمنی تر رسېدل او تقریر د نبی له سلام په هم ثابت ده صحابي فرمایي ول نبی له صلوات و سلام راغی دلته ابی ابن کعب په سکسان یو ورته ولاړو د جمعه مونږ کو نبی رسول الله تعالی تاسو کوي ول دیو له قران صحیح نه ورځي خو لوی قاری او ابن کعب په دغه ولاړ له قران نبی له صلوات و سلام ورته دا ډېر ښه کار کوي دا صحیح کار کوي ولم یکرا بده ونه ګړل دې ته تقریر ویل کېږي دا یو قسم حدیث او بیا د ابوبکر صدیق دور د فتنو خلاف په جهاد کې تیر شو عمر فاروق رضی الله تعالی راغی او د سنت تاریخ دې نیمګړی کې که سنت ما واظب علیه نبی صلی الله علیه وسلم صرف نه ده السنت ما واظب علیه نبی صلی الله علیه وسلم ابي الخلفاء الراشدون سنت هغه چې نبی له سلام په همیشه علی کړی یا په خلفای راشدینو کې او چا همیشه علی کړی عمر فاروق رضی الله مزاج سنا صحابي وی قتل فرضیت یې ختم شوی د سوکل تک زوکل ټول خلک راځم کړ په ابي ابن کعب پسې سرکاري اډر جاری 20 رکعات تراویح تمام صحابه کرام قبول کړل دور د عثمان غنی رضی الله او یم دا 20 په حیثیت د سنتیت سره قبول لري دور د علی المرتضی راغی دا 20 رکعات په دور د سنتیت سره قبول لري نه په نه ګڼل سلور مذاهب را ل په حیثیت د سنتیت سره قبول لري یعنی سوال سو کاله د مسلمانانو تعامل را چلیدل دي نو بیا د سنتیت د پرستا سره نور پیمانه صدا تحقق پیمانه مونږ ته وخت چې مونږ ته ثابت بعضی منظور د کارونه د رسول الله سم په همیشواله کله بغیر د وزن نه دی پرې مونږ د سنت موکده وایو څوک چې قصدن پرې د ور باندې ګناګاری نبی رسول الله فرمایي چې زما سنت پرې خو نو زما شفاعت به ته نصیب نشي بهر محترمو تدروجی میاش دا سیزن دی د ځان چې په الله باندې ځان وو سیزن دی دې میاش کې موږ څوک غفلت کې مخکې د ما حدیث ویلا نبی علیہ السلام خیره کړوي تباہ دي شي برباد دي شي داسه پته نه لګي بل روزه باندې راځي او کنه راځي تر دومره پورې معلومین عائشہ رضی الله تعالی فرمایي ول د روزه میاش براله نبی علیہ الصلوۃ والسلام په پرتو کلک یلنګ به کلک کو بالکل به بسترې ته نه راتلو دومره عبادت به کوو د خپل مبارک به و پړ سي دي ما ورته ویل الله رسول الله بخله نه ما ته وی چې عائشہ ز الله بخله نو بیا د الله شکر گزار بنده جوړ نه شمه دا خدا حالت زمو مجبني کې یو ول سره سره رحمي وکړو د دې یو ول سره هم خواري وکړو دا د صبر مې سره جنگ جګړو نه ځان وساتو دروغ نه خصوصا د ظلم نه ځان وساتو زمون خلک یقین نو بغالې ټماټر خرڅې دیم ظلم کوي دام د ظلم شکار د بل چاته دوکه ورګي په داروجه کې قسمه دوکه اندوان چې د هندستان ابو اعلان وکړ مسلمانانو د پرداسي زرزان شو او زمون د پیښور د پاکستان مسلمانانو غلطه فائدہ وچته کړو دا ګران نو دا هم د جنت امید ساتي یو بل تر خیر رسول سوچو کې به داروجه کې یو بل خپل zarar نه بچ کې کړه غیبت په ذریعہ سره د چغلې په ذریعہ ورانه مې یو بل سره د څو کسانو مغفرت نه کیږي په داروجه کې یو دغه کس ورشروغه ور سره وک پس د رمضان میاشت یو بل ته ول نفرتونو ختم کو محبت بری یو بل سره وک الله رب عزت جلال دې نو راشي حالات دغه سری تاسو ګور الله دې زموږ په ملک باندې زموږ په وطن باندې رحم کوم حالات روان دي الته جنازي وچتي الته په مدرسې او په جماعت باندې حمله ده په مولا باندې خودکش دی په مدرسې باندې جماعت باندې خو حالات دغه سي طرف ته تللی دي یقین مو غسله په پویږي نه چې حالات دي بس خاتمه د ایمان سوال کول وکاله چې الله په عزت سره مرصد کې بے عزتۍ د مرګ نه مو ساتي بے عزتۍ د ژوند نور حالات هغه حد ته رسیدلي الله پیغمبر فرمایلی دي القاتل والمقتول یا سړی په بل وجني دی وجون کې تمام پته نه لګي چې دا سړی ولي وجنه دا څوک چې وجني دته هم پته نه زی ولي وجنه
القاتل والمقتول كلاهما في النار. نبی علیہ السلام فرمایي دا دواړه به جهنم ته ځي. صحابو ته پوښتنه کو دا مقتول به ولې ځي؟ دا مقتول هغه په قتل پسې ګرځېدو خو هغه د باندې مقتول شو. زموږ عزت وساتي او الله تعالی هم دې بې عزتۍ نه د بې عزتۍ د مرګ نه د بې عزتۍ د ژوند نه وساتي. یو بل ته خیر رسولو سوچ وکړي، یو بل ته به دا روزه کې خپل زړونه صفا کړي، په یو بل د ظلم نه ځان وساتئ. مونږ که د یو بل د خیر سوچ ولرو ښایسته معاشره به قایم شي. الله رب ذوالجلال دې عمل کولو توفیق راکړي. واخر دعوانا